شریف ویلم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو مشرانو ما ستاسو وړاندې دا عذابونه ولې راځي د دې باره کې د قرآن د یو آیات جز مې ولوستلو. عزیزانو په موږ او تاسو باندې په مختلفو صورتونو کې دا عذابونه راځي. د دې څه وجه ده؟ موږ کله د ده وجه معلوم کړې ده چې الله پاک دا عذابونه په موږ او تاسو باندې د څه وجې نه رالیږي. نو چې کله موږ د عذابونو د وجې معلومات وکړو، موږ ته د عذابونو اسباب او سبب معلوم شي، نو موږ به بیا د عذابونو نه ځان بچ کولی شو. لکه یو سړی بیمار وي، هغه ته خپله بیماري نه معلوم چې زما څه بیماري ده، دا به علاج څنګه کوي؟ دا علاج تر هغه پورې نشي کولی تر کومه پورې چې د خپل د بیمارۍ وجه وپېژني، خپل بیماري وپېژني چې زما دا بیماري ده. نو بیا به ډاکټر له ځي، ډاکټر ته به وایي صاحبه زما دا بیماري ده، ډاکټر به له دې بیمارۍ مطابق بیا علاج کوي. نو موږ او تاسو کله په دې باندې غور کړی چې موږ باندې د عذابونه راځي په مختلفو صورتونو کې، د ده څه سبب دی؟ نو قرآن او حدیث دا ټول اسباب ښودلی دي. قرآن او حدیث کې داسې مسله نشته چې هغه په دې کې نه. الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کې او په ترۍ کې، په لمدې کې او په اوچه کې چې کوم فساد ظاهریږي، کوم مصیبتونه راځي، بما کسبت ایدی الناس، دا د انسان ګناهونه دي، دا د انسان خپل کړه دي، صحیح چې کړي د هغې د وجې نه الله پاک دا عذابونه راځي. دا قرآن آیات دی. که دا عذاب او دا مصیبت د کرونا وایرس په صورت کې واخلي، بما کسبت ایدی الناس، زما استاد د لاس ګناهونه دي. که دا عذاب او مصیبت ته د لیمپ سکن چې دا کوم د غویانو بیماري راغلی د دې په صورت کې اخلي، دام زما استا ګناهونه دي. الله فرمایي که دا مصیبت ته د سیلابونو په صورت کې اخلي، دام زما استا ګناهونه دي. بما کسبت ایدی الناس، که دا د زلزلې په صورتونو کې اخلي، دام زمونږ ګناهونه دي. او که دا ته د ګرانۍ په صورت کې اخلي، دا ټول زمونږ د ګناهونو وجه ده. موږ کله دې ته سوچ نه دی کړی. موږ وایو یا الله دا عذاب ولې راغی؟ څومره لوی سیلاب راغی، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، دا پنجاب ټول یې وړه. دا ولې راغی؟ وایي دا د الله پاک د طرفه بس یو عذاب و. دا عذاب وجه څه ده؟ الله فرمایي دا عذاب وجه بما کسبت ایدی الناس، ستا ګناه ده، ستا سرکشي ده، ستا تکبر دی، ځکه تا باندې دا عذاب راځي. احادیثو مبارکو کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د دې ټولو مصیبتونو سبب څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وارې مهاجرینو ته، مهاجرین صحابه یې راجمع کړي وو، وایي یا معشر المهاجرین، اے مهاجرینو صحابه، وایي 5 خصلتونه داسې دي، 5 کارونه داسې دي، که دا په تاسو کې راغله، زه د الله نه پناه غواړم چې دا په تاسو کې رانشي. زه د الله نه پناه غواړم چې په دې وخت کې زه یمه، پناه ترې غواړم. که دا مصیبتونه تاسو باندې راغله، تاسو باندې به قسمه قسم عذابونه راځي. که دا 5 کارونه په تاسو کې راغله، قسمه قسم عذابونو سره به تاسو مخامخ کیږئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول شی بیانوي، اول عمل بیانوي چې کله په تاسو کې د فاحشي ظهور شي، په تاسو کې د فاحشي ظهور شي،
پتاسو کې زنا عام شي، پتاسو کې د زنا اسباب د سترګو بد نظری در کې عام شي، پتاسو کې په لارو کې بے حیايي شي، په بازارونو کې بے حیايي شي، پتاسو کې علل اعلان ګناهونه کیږي، پتاسو کې علل اعلان غیبتونه کیږي، چې کله تاسو کې دا خبرې عام شي، فاحشي ناروا بے حیايي کارونه زیات شي، پتاسو کې تاسو باندې به الله عذاب را لیږي، یو عذاب لا علاج بیماریان برازي، د طاعون بیماریان برازي، پتاسو باندې به الله لوږه راولي، داسې لوږه داسې قحط به در باندې راولي چې ستاسو مشرانو به هم دا نه یې لیدلی. دا د نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي، مهاجرینو ته، چې کله تاسو کې بې حیايي زیاته شوي، فاحشه حدیث کې راغلی فاحشه زنا د زنا اسباب دا زیات شي، نو تاسو باندې به الله پاک لا علاج بیماریان راولي. دا مخکې خلک نه بیماران کېدله، لا علاج بیماریان دي. نمبر دو، په تاسو کې به داسې لوږه راځي، داسې قحط به راځي چې ستاسو مخکې مشرانو به نه یې لیدلي. عزیزانو قحط په دوه قسمه دی، یو قحط هغه دی چې باران ونشي، د هغې د وجې نه قحط سالی راځي. یو قحط داسې دی چې دا کم اوس په پاکستان کې په ټولو ممالکو کې تقریبا روان دی، د سیلابونو په صورت کې چې ټول فصلونه تباه کړي. دا قحط دی او که نه دی؟ موږ خو په دې پوهېږو نه. نبی علیہ السلام فرمایي یو دا عمل دی. دویم، چې کله په تاسو کې ناب تول کې کمی راشي، تاسو په ناب تول کې کمی کوئ، خیانت در کې راشي، ناب تول کې در کې کمی راشي، انتظار وکړئ د دریو عذابونو. یو عذاب په تاسو باندې قحط به راځي، دویم عذاب په تاسو باندې به ناقابل برداشت مصیبتونه الله پاک را لیږي، دریم عذاب په تاسو باندې به الله پاک ظالم بادشاه مقرر کوي. دا زما خبرې نه دي ښه، تاسو اوس غوږ کښېنئ، دا کارونه موږ کې شته او که نه شته؟ ناب تول کې د کمی وکړه، درې مصیبتونه، قحط سیلابونو په صورت کې په موږ او تاسو باندې راغلی دی، ناقابل برداشت مصیبتونه، څومره مصیبتونه دي سړي کې برداشت ختم شوی دی. ظالم بادشاه به در باندې زه مقرر کړم. دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو کې دا کار راغی، الله پاک به تاسو باندې درې عذابونه را لیږي. دریم نمبر، چې کله تاسو زکاتونه نه ورکوئ، زکاتونه صحیح حساب سره نه کوئ، بعضې خلک زکات ورکوي صحیح حساب نه کوي، بعضې خلک بالکل زکات نه ورکوي، دې خلکو باندې به الله پاک بارانونه بند کړي، که دا زناور نه وي په دې باندې به ساس کې باران هم الله نه کوي. دا دریم نمبر کار دی. اول فاحشه، دویم په ناب تول کې کمی کول، درې عذابونه به راځي، او دریم نمبر چې کله په موږ او تاسو کې ناب تول کې کمی هم برابروي او موږ او تاسو کې فاحشې کارونه هم برابروي. او څلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښیي چې کله په تاسو کې د الله پاک او د هغې د رسول د معاهدې ماتول په تاسو کې راغی، د الله پاک او د هغې د رسول د حکمونو ماتول په تاسو کې راغی، نو تاسو انتظار کوئ الله پاک به تاسو باندې دشمن مسلط کوي. موږ او تاسو د الله او د هغې د رسول حکمونه او طریقې ماتو که نه ماتو؟ څلورم نمبر دا دی چې کله په تاسو کې د الله پاک د احکاماتو ماتولو رایج شو، د هغې د رسول طریقې تاسو ماتولې، هغې باندې مخ پرېږدلې، تاسو باندې به الله دشمن مسلط کوي، ستاسو فیصلې به دشمن کوي، ستاسو په ملک کې به ستاسو د ټولو فیصلې دشمن کوي. داسې دا او که نه ده؟ زما او ستا په پاکستان کې چې څه خرڅېږي د دې فیصلې IMF کوي. وجه دا ده چې ما او تا کې د الله پاک او د هغې د رسول د طریقو ماده نشته، ما او تا د الله حکمونو ته شا کړې ده، د رسول الله مبارک طریقو ته هم شا کړې ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تا کې دا عمل راغی، دشمن به تا باندې مسلط وي، ستا د ملک ټولې فیصلې به دشمنان کوي. دا د نبی علیہ السلام د 1400 کاله مخکې حدیث دی. دا سیده او که نه ده؟ زمونږ او ستاسو پاکستان کې چې ماچس هم قیمت خیجه غم دشمن خیجه، باقاعده درته وایي چې دا کار به کې اله به تعالی دا میلاویږي نه میلاویږي درته.
ته به مجبورا هغه مني. دا د رسول الله مبارک وینا ده. یوسف کاندلوي رحمت الله علیه د تبلیغیانو یو مشر دی. هغه ته څه کسان راغله ورته وایي محترم بزرګ صاحب علما ورته راغلي وو. وایي محترم صاحب په دنیا کې ګراني زیاته شوې ده. هغه وخت ورته وایي ګراني زیاته ده. هغه ورته عجیبه خبره کوي. وایي ای علماو ای خلکو واورئ الناس والاشیاء ککفتي المیزان. دا خلق او دا څومره شیزونه چې په پاکستان او په دې دنیا کې خرڅېږي دا د الله پاک په نیز باندې داسې دي لکه د یو تلي دوه چاپړۍ. تلي دوه چاپړۍ دي. کله یو لاندې کېږي بل بره کېږي، کله بل لاندې کېږي دا بلې بره کېږي. نو دا یاد ساتئ. یوسف کاندلوي رحمت الله علیه دې علماو ته فرمایي اذا ارتفع قیمت الانسان چې کله د انسان قیمت بره شي بالایمان والاعمال الصالحه، ایمان مضبوطی اعمال صالحه پکې د دې د وجه نه انسان بره شي قلت قیمت الاشیاء. الله پاک د دې ټولو شیزونو قیمت را لاندې چې کله د انسان قیمت بره شي ایمان پکې مضبوطی اعمال صالحه پکې وایي څه کېږي قلت قیمت الاشیاء. دا څومره شیزونه چې په دنیا کې خرڅېږي د دې قیمتونه الله پاک را لاندې کړي. واذا ارتفع چې کله واذا قل چې کله کم شي قیمت الانسان ارتفع قیمت الاشیاء. چې کله انسان د ګناهونو د وجې نه قیمت لاندې شي انسان پریوزي د زناور مرتبې ته ورسېږي ټول شیزونه الله په دنیا کې وخېږي.